یزید دا ظلم وکړ او د چا په واسطه وکړ؟ د کوفې د گورنر د عبید الله ابن زیاد په لاس. السلام علیکم ملګرو. د امام حسین رضی الله تعالی عنه او د هغوی د خاندان په شهادت کې په قتل عام کې د یزید لاس وو او کنو نو راځي د استاد العلماء فخر المحدثین حضرت مولانا شیخ ادریس صاحب دا خبرې واوري. ډیر داسې خلک په معاشره کې شته، داسې افراد، داسې ډلې شته چې هغه باقاعده د یزید دفاع کوي چې یزید یو فاسق او فاجر انسان او د امام حسین رضی الله تعالی عنه د هغه په شهادت کې د هغه په قتل کې باقاعده لاسو. تاسو واورئ د حضرت مولانا شیخ ادریس صاحب دا خبرې او د زړه نه دا شک لري کوي کوم خلک چې د یزید دفاع کوي نو پوه شئ چې دا باطل دي، دا باطل پرست دي. راځئ دا واورئ. د حضرت حسین سره او د هغه د پیغمبر مبارک د خاندان د او یو یا د دوو او یو ګلانو نه سرونه پرې شو، قطرې قطرې شو. یزید دا ظلم وکړ او د چا په واسطه وکړ؟ د کوفې د گورنر د عبید الله ابن زیاد په لاس باندې. نورم پکې د دنیا و خو مرکزی کردار د گورنر او د عبید الله ابن زیاد کې دا دوو یا ګلان د ختم در پیغمبر د خاندان دا بے د اوبو نه تږي د دنیا نه لاړ. زه کله سوچ کوم دا څنګه خلک و چې دانته مسلمانان وایي، دی دانته مسلمانان څنګه وایي؟ دی به د قیامت پر ورځ د رسول الله مبارک سره سترګې څنګه لګوي؟ دا ظلم، انتهایی ظلم خوشو. لیکن نن هغه یزید په ظلم یادېږي، هغه عبید الله ابن زیاد په ظلم یادېږي، هغه رک شو، ختم شو، خیرې ورته خلک کوي. او نن حضرت حسین هغه خلق په انصاف یادی او په شهادت یادی. هغه عبید الله ابن زیاد د کوفې گورنر چې مرکزی کردار یو هغه سره خدای څه وکړه؟ وګوره مشکات کې شته یو راوي وایي دی وخت کې ما نوم یې دی دغه باندې خدای بل مسلط کو او مردار یې او د دمشق په جامع مسجد کې دا سرونه ولدا سه وشیندل، خواره واري ولا سرونه غرزول. دغه گورنر عبید الله ابن زیاد مو او نور مرګري مو ګڼ سرونه وی چې زور لم داسې مې وکتل وی خلق وی قد جاءت قد جاءت قد جاءت راغلا 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 مې دا څه یادی وی چې داسې مې سر وروچت کا نو یو اجدها مارو مار حیت مار هغه مار را روانو او په دې سرونو کې تراته او د دغه عبید الله ابن زیاد پس پیمه کې به ننوته او غیب بشو او بیا بروته، بیا بلا مار لاړ او غیب بشو، بیا براغه پټولو سرونو کې ګرځیده، نورو سرونو باندې بداسه تیر شو او د دغه ظالم گورنر د حضرت حسین اصلي قاتل داغه پس پیمه کې به ورننوته او پکې به غیب شو، بیا بروته، بیا به خلکو قد جاءت مار رالا مار رالا او بیا به ورننوته. دا الله مخلوق ته په دنیا کې خولا چې دا د ستاسو مخ کې اجدها مارا د پس پیمه کې وردن نکوم او خدای چې په قبر کې او په آخرت کې به د هغې ظالم څه انجام. ظلم نه برونو ګورې ځان ساتو، ظالم ظلم به نه کوو. ظلم دی په دې وخت کې تا سره کوتک هم شته، تا سره ټوپک هم شته، تا سره ځوانان هم شته، تا سره پیسه هم شته. ولا تحسبن الله غافلا، دا مه وایه چې خدای نه دی خبر، دا مه وایه. الله نا خبره مه ګڼه، الله غافل مه ګڼه. ستا د یو یو ټکي نه الله خبردار دی. پردی کور دی ونیو ظالمې، الله دا نه خبر دی. دغه مظلومان چې تا د کور نه بې کوره کړل الله ته آه کوي ولې خدای نه اوري؟ پردی مسلمان دی بې ځایه وډباو، پردی مسلمان دی بې ځایه مړ کو، پردی مسلمان باندې د شپې ورلې او کور دی ورله لوټ کو، پردی مسلمان نه دی زوی وتښتو پیسې دې ته واغېشتې، پردی مسلمان نه دی مال برباد کو، زیاتې دی وکړو، بې عزته دی کو، پلار دی ولا بې عزته کو، رور دی ولا بې عزته کو او ته افسر سرکاري ما تاسو سره ظلم کې، ته گورنر اعلان دی ظلم کې، ته وزیر اعلان دی ظلم کې، یا ته د تاڼې افسر یا د ضلع افسر او لاندې ظلمونه کې. لا تحسبن الله غافلا، مسلمان خپل خدای داسې مه وایه چې الله مانیني، الله نا خبره نه دی، خدای خبردار دی. ګوره یاره اوس ډېر خلک بړه کې وایي چې دا ظالم خو خدای راونه و، وایي داسې خلک دې تنګ شي غریب په دا ظالم ظلم کوي او دې تنګ شي اوهو دا خدای راونه و. رونو مونږ خدای ته ډېر خوښ یو که حضور پاک، حضور پاک
مونږ ډېر نیازبین نو یا ډېر نیازبین زمونږ